बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं दोबारा पश्त में प्रोग्राम करूँगा और वो कोरोना वायरस के हवाले से होगा और दोबियान स्वाबी स्वाबी ज़िला स्वाबी के हवाले से होगा। नन बज़ बिया په پښتو کې پروګرام کوم او هغه به د دوبیانو او د ضلع صوابۍ د کریټیکل پوزیشن چې کوم دی د کورونا وایرس په حوالې سره دې باندې به زه خبرې کوم او زما کوشش به دی چې زه به خپل زما یو ډیر قریبي دوست مرګري او یو ډیر پوی کس چې کیندا ما سره دی نو هغه به زه کوشش کوم چې دې زه ریکوست ورولېږم نو ایسه به خبرې کوو ان شاء الله. میا افتخار صاحب تاسو یې تاسو ماته ښکاره شوې زه تاسو به اخلم تاسو ماته یو کمنټ وکړئ بلکې زیاته ښه به دی تاسو ماته یو ریکویسټ ولېږئ. ښه جي مونږ به میا افتخار صوابۍ ضلعي امیر جماعت اسلامي دی او موږ به هغې سره په دې حوالې سره خبرې کوو دا زموږ کوم دې سلسله کې موږ ته څه پکار دي او د هغه هم ښه دی چې کوم زموږ د پښتنو عام یو ډېر لوی رواج دی نو دا به موږ همداسې جاري ساتو که نه دا به السلام علیکم. وعلیکم السلام بچا جی څنګه خیر ده ټیک ټاک خیر دی چې تاسو دا مخ چې کوم دی نو دا لږ د تاسو برابر کې کیمرا ځان ته سیټ کې تاسو مخ صحیح نه راځي. ښه جي ښه اوس صحیح دی جی لږ نورم سیټ کې نو خبي سیټ مطلب څه چې دا نږدې کما لري کما کته کما نه چې برابر راشي تاسو مخ پکې برابر لکه درمیان کې او مخ مو برابر راشي او بس تاسو وګورئ بالکل ټیک دی ښه جي اوس بیا ښکته شو ښه جي بیا د صوابۍ تاسو مخ کلیر نه دی جوسم کیمرا ځان ته سیټ کړئ تاسو مخ پټ شو او ټیک دی لږ نور بس اوس ټیک شو یا سیب تاسو باندې خپل لغون د کې تعارف وکړئ چې خلک کوم باندې تاسو عام طور ډیر زیات خلک پیژني خو چې کوم تاسو نه پیژني نو چې هغه خلک هم پیژني تاسو څوک یې تاسو کوم تعلق ساتئ او د هغې نه علاوه بیا موږ په کرونا وایرس باندې خبرې کوو. جی بسم الله الرحمن الرحیم. زما افتخار باچا نوم دی د سوډیرو کلی اوسیدونکی ما او د جماعت اسلامي د ضلع صوابۍ د امارت ذمہداري ده را سره دغه زما تعارف دی جی ماشاءالله. ښه دا کرونا وایرس چې کوم دی دا زموږ په صوابۍ کې او خصوصا پر ارزړ کې بیا په دوبیانو علاقه کې دا ډیر زیات شو نو تاسو څه وایئ د پښتنو ته زموږ خپل روایات دي خپل یو سیستم دی دې باره کې به تاسو څه وایئ چې موږ د غم خاده چې دا دغه شانتي برقرار وساتو یا دې دا کم کو څه پکار دي او زموږ دین څه وایي چې داسې وبایي پوزیشن کې څه کول پکار دي. باچا صاحب د ټول ناول خو زه ستا ډېر زیات شکرګزار یم چې دومره اهم موضوع چې هغې سره نن ټوله دنیا مخامخ ده او ټوله دنیا د هغې نه په یو مشکل او یو تکلیف کې ده او په دغه سلسله کې تاسو ما سره رابطه وکړله او زه مو په دې خپل پروګرام کې شریک کړم په ټول ناول خو زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم او الله تعالی رې ستاسو د هلې ځلې چې د دې دپاره کم هم کوئ دا الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور هم کړي دا ظاهره خبره چې دا د خدمت په بنیاد باندې تاسو لګیا یې الله تعالی رې تاسو له اجر عظیم درکړي او خلکو له اویرنس پیدا کولو کوشش کوئ نو الله تعالی رې د خلکو په زړونو کې ستاسو دا خبره کېنئ او الله تعالی رې خلکو له دا سوچ ورکړي چې تاسو په کوم باندې خبره کوئ او کوم طرف ته روان یې. تاسو سوال وکړو چې یاره د دې کوم کرونا خبره ده نو په دې باندې موږ له څه کول پکار دي. نو لومبنۍ خبره خو پې زه دا وکړم چې چونکې موږ الحمدلله مسلمانان یو او موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو او ان شاء الله العزیز په دې تمه یو
چې محمد صلی الله علیه وسلم به د قیامت پر ورځ باندې زموږ شفاعت کوي او د هغوی په ذریعه باندې به ان شاء الله العزیز موږ د الله تعالی په جنت کې داخلي. نو د ټول نه مخکې خو به زه د پیغمبر علیه السلام دا خبر وکړم چې نن خو موږ لاکډاون وپېژندو چې لاکډاون څه ته وایي، ځکه چې ټوله دنیا لاکډاون سره مخامخ ده. خو زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله مخکې د لاکډاون خبره په دې شکل کې کړې وه چې چرته وبا وي نو هلته نه وځم ما او هلته ورځم ما. نو دا هم د وبا د لاکډاون یو شکل دی. نو زه خو لومبنۍ دا خبره کومه چې کومه خبره نن دنیا کوي نو الحمدلله چې نن زما دین اسلام، زما پیغمبر، زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې دنیا ومنه چې او هغه کومه خبره کړې ده نو هغه طرف ته خلک د لاکډاون په نوم باندې لاړه. باقي دا خبره چې یاره دې سره څومره احتیاط پکار دی، نو یو خو دا چې لکه زه خامخا دا خبره کومه چې موږ له خپل پیغمبر او خپل دین اسلام دروغجن کول نه دي پکار. موږ د دې خبرې کلکه خبره کوو چې دا بیماری او دا ګوره که دا بیماری راتلې نه نو د پیغمبر علیه السلام د حدیث مبارک ته بیا ضرورت نه و، خو دا بیماری راځي چې نن نه 1400 کاله مخکې پیغمبر علیه السلام دا خبره پیش کړې ده. د دې مطلب دا چې دا د وبا شکل چې څنګه ورته موږ په پښتو کې وبا وایو، کرونا وایرس هم د وبا په شکل کې دی. نو د وبا په شکل کې چې دا کرونا راغلی دی نو زمونږ زه پکې لږ غوندې دا هم خبره ستاسو ته مخې ته راولم. د ملکزو اجرا په دې نوم باندې یو ګروپ جوړ شوی دی او په هغې ګروپ کې د دې یار حسین یعقوبي او سوډیرو او ممکن ده چې د دوبیانو پکې هم څوک وي او یا که لا نه وي نو انشاءالله زه به د ایډمن چې څوک دي نو هغوی ته ووایم چې تاسو پکې خصوصا نمبر زه ورکړم. په هغې کې د نن نه یو 10-15 ورځې مخکې ما یو تجویز ورکړ د هغه بلکزو په هغه حجره کې چې یاره دا کرونا وایرس موږ لومبنو ورځو کې چې کوم احتیاط وکړو نو هغه احتیاط اوس موږ هغه شانتې نه کوو او د هغه بې احتیاطۍ په وجه باندې په ټولو پاکستان کې او بیا په پاکستان کې څنګه چې تاسو خبره وکړله چې خصوصا زموږ په صوبه کې او بیا زموږ په صوبه کې خصوصا په دوبیانو کې او بیا خصوصا په رزړو کې او تاسو پکې د دوبیانو هم خبره وکړله چې خصوصا په دوبیانو کې، نو حقیقت دا دی چې خصوصا په ټولو رزړو کې زه به دا ووایم دا سیز ډېر شه. نو ما بیا دا یو تجویز ورکړ چې یاره که فرض که موږ داسې وکړو چې موږ دا غمونه خپل محدود کو او موږ دا کومه جنازو چې کومه طریقه ده یا زموږ روایات دي څه اسلامي طریقه هم دا دواړه خبرې دي، خو د اسلامي طریقې موږ مخالفت نه کوو، د خپلو روایاتو مخالفت نه کوو، خو د حالاتو مطابق هغې سره چلېدل پکار دي. نو بیا دغه تجویز موږ ورکړو چې یاره لکه که دا زموږ دا جنازه مختصر شي، د خپل کلي حده پورې شي، د خپلې محلې حده پورې شي او دا 3 ورځې ناسته بالکل نه وي نو دا به ډېره زیاته ښه وي. په چا خو موږ زور نه شو کولی، خو بهرحال یو جرګه او یو مینت او یو سوال ضرور کولی شو. نو هغه ښه وه، په هغې باندې لومبنۍ سټارټ یار حسین واغسته او په یار حسین کې یو بهترین جرګه وشوله او په هغې جرګه کې فیصله وشوله چې یاره موږ به جنازه هم مختصر کړو او دا 3 ورځې غم به نه کوو او په هغې کې لومبنۍ د یار حسین د ډېر ښکلي خاندان یو غم وشو. تاسو ته هم پته لګېدلي بادر شیر حاجي صاحب چې هغه د امان شیر ناظم صاحب والد صاحب او د شوکت ترو او ښه یو مضبوط خاندان دی، خو د درنو خلکو درنې فیصلې نو هغوی جرګې ته ډېر درانه وکتل او جنازه یې وکړه او د جنازې نه پسې غم خور کړ. زما په خپله باندې مو زما خپل سکر تره زوی قریش باچا چې ستاسو د دوبیانو زوم هم دی، قریش باچا په دې روژه کې وفات شو. نو تاسو یقین وکړئ جي چې لکه یار حسین یعقوبي دوبیان دا خو ټول زموږ د غم خادی ډېر زیات نږدې خلک دی. تاسو یقین وکړئ جي موږ یار حسین یعقوبي او دوبیانو کې مختصر غونډه کې په دې وجه باندې کړې وه چې هغه سره رشته او څه خبره د هغه ځای نه وه. نو موږ په خپله باندې ماسخوتن جنازه وکړه مختصره او په هغې کې مو اعلان وکړ چې غم ختم دی. نو زما په خیال دا خبره مې دې پورې کوله چې زما په خیال موږ له د خپلو چې کوم زمونږ معاشرتي ژوند دی، زمونږ چاپېرچل چې زمونږ نور کله کوم عام روټین کې کوم ژوند دی نو په هغې کې لږ بدلون ضرور راوستل پکار دي. یو خو د غم خبره شوه نو زما ټولو
صوابه رونو ته او د صوابه نه علاوه هم زما ټولو صوبې رونو ته دا درخواست دی چې خیر دی دا غمونه راځي که موږ وایو چې خدای د غم نه راولي دا سوال د قبلېدو نه دی غم به خامخا راځي خو هغې دپاره موږ خپل حالات فی الحال چې کوم زموږ صورتحال سره مخامخ یو نو په کار دا دی چې موږ خپل ځان کې لږ بدلون پیدا کړو او مختصر جنازه کړو او غمونه نه کوو باقي تاسو د لاس نه میلاوېدو خبره وکړله نو چې موږ ته لکه دغه هم به زړومبنۍ خبره وه د خپل دین اسلام د طرف نه وکړمه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره بهترینه نمونه را او موږ دا ګڼو چې د پیغمبر علیه السلام هر یو کار سنت دی او هغه په څه ناسه طریقه باندې موږ په خپل ژوند کې راولو د هغوی په ټایم کې هم څه کسان بیعت له راغلي دا ستاسو په علم کې به خو زه لکه هغه خبره کول د دې دپاره غواړم چې عام خلکو ته هم دا خبر ورسي چې څه کسان بیعت له راغلي په هغې کې یو تن لکه داسې بیمار و چې هغه بیماري دویم تن ته منتقل کېدی شوه نو هغه پیغمبر علیه السلام چې بیعت کو نو لاس ملاوېدل به یې کولو خو هغه سړي سره د لرې نه خبره وکړله او وی چې یاره ستا بیعت وشو نو زه د خپل پیغمبر په سنت باندې چې هم عمل کوم د وبا په شکل کې نو ماله لاس ملاول نه دي په کار او خپله چې کومه فاصله ده دا چې کومه ماهرین وایي چې یاره 6 فوټه فاصله ساتل پکار دي نو پکار دي چې موږ په دغه باندې عمل وکړو نو انشاءالله العزیز چې زه به هم محفوظ شم او زما نه به هم څوک محفوظ شي نو ماله په خدای تعالی په دې باندې زما خو دا ایمان دی زموږ خو دا عقیده ده موږ مسلمانان یو الحمدلله چې زه د انسانیت د بچکولو کوشش وکړم زه د مسلمان د بچکولو کوشش وکړم زه په معاشره کې د چاپېرچل د ګاونډي او د غم خادی کې د خپل خپلوان د بچکولو کوشش وکړم نو زه په دې بنیاد باندې یو خبر وکړم چې زه داسې به وګڼم چې زه بل له لاس نه ورکوم نو دا نه چې زه د هغه نه ځان بچ کوم زه لاس په دې وجه نه ورکوم چې زه د ځانه بل څوک بچ کوم نو چې زه د ځانه بل څوک بچ کوم نو که دغه شانتې هر یو سړی داسې وګڼي چې زه د ځانه بل څوک بچ کوم نو انشاءالله العزیز چې زموږ په معاشره کې به بیا دا اویرنس به پیدا شي او بیا به خلک په دې باندې خفګان او ګیله نه کوي چې فلاني ماله لاس رانه کړ صحیح امیا صاحب تاسو څه خیال چې دا اکثر خلک یو بل سره لاس نه ملاوي خاص کر زموږ د ښارونو چې موږ خلک لاړ شو موږ لاس نه ملاوو نو د کلي خلک وایي چې د ایماني جذبه چې کوم دا ډېره کمزورې ده د ماله غاړه رانه کړه د ماله لاس ملاو کړه تاسو څه وایئ چې ګنې اسلامیک پوینټ آف ویو سره یا میډیکل پوینټ آف ویو سره تاسو څه وایئ چې ګنې دا واقعي زموږ ایمان کمزورې دی نو ځکه موږ هغه لاس نه ورکړو غاړه نه ورکړو یا موږ ته چې کوي هغه میډیکل او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه طریقو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دا موږ دا موږ ټیک کړو جی دا تاسو ډیر زیات ښه سوال وکړو او تاسو سوال ډیر زبردست انداز باندې مخې ته راغلو چې کوم خلک دا خبره کوي چې ستاسو ایمان کمزوری دی نو زه د هغې په باره کې بیا خپل دین اسلام طرف ته تلل غواړم الحمدلله موږ مسلمانان یو نو لومبنۍ خبره به د دین اسلام کو د هغې نه پس به د معاشرې کو د هغې نه پس به د ډاکټرانو صاحبانو ماهرینو خبره کو د هغې نه پس به خپل د معاشرتي ژوند خبره کو د عمر رضی الله تعالی عنه په شانتې صحابي زما نه دی یقین چې د هغه عمره مضبوط ایمان د ټولو صحابو کرامو زموږ دپاره د اسمان ستوري دي چې کوم پسې موږ روان شو نو هغه زموږ دپاره انشاءالله د جنت لارې د تلو لار ده خو عمر رضی الله تعالی عنه په ایمان باندې موږ څه شک هم نشو کولی او دا زموږ عقیده ده او دا زموږ ایمان دی دا زموږ یقین دی چې د عمر رضی الله تعالی عنه په شانتې مضبوط ایمان خاوندان په دې دنیا کې به ډېر کم تیر شوي عمر رضی الله تعالی عنه شام ته روان و خپلې قافلې سره شام ته روان او هغه په لاره باندې ورته پته ولګېده چې یاره په شام کې دغه شانتې یو وبا ده چې هغه وبا بل ته منتقل کیدی شي نو هغه کېناسته او خپل صحابه کرام چې کوم وو ورسره نو هغه یې راغونډ کړلو هغې کې څه ملګرو وی چې یاره نه ځو څه وی چې نه ځو بهرحال فیصله په دې باندې وشوله عمر رضی الله تعالی عنه هغه فیصله سنوم کړه چې یاره هلته کې حالات داسې دي چې لکه زموږ تلل نه دي په کار او هغوی د لارې نه راواپس شو نو آیا زه چې کوم خلک دا خبره کوي چې دا ستاسو ایمان کمزوری نو زه هغوی ته دا خبره کوم چې د عمر رضی الله تعالی عنه ایمان کمزوری و نعوذ بالله نو د عمر رضی الله تعالی عنه په شان مضبوط ایمان دی الله تعالی زموږ پیدا کړ خو د مضبوط ایمان خاوند هم د لارې نه واپس شوی دی لہذا زه خپل دین دروغجن کولی نشم زه خپل صحابي او زه خپل پیغمبر زه خپل دین اسلام دروغجن کولی نشم ما ته
ګوره جی زما دا هم یقین دی چې که پیغمبر علیه السلام چې دا کم سړي د هغه دغه کو دا څه دی بیعت کو او پیغمبر علیه السلام ول لاس ورکړو زما یقین دی چې پیغمبر علیه السلام ته هیڅ چل نشو کېدی ځکه چې هغه د الله تعالی پیغمبر و هغه د ډېرو لویو مشکلاتو او مصیبتونو نه د دین اسلام دپاره تېر شوی خدای زما او ستا دپاره او د دې معاشرې دپاره او نننۍ د دنیا کې چې دا نن کومه وبا ده دا د دې دپاره یو سنت عمل یې پرېښوده زه به خپل سنتو باندې عمل کوم زه به خپل د صحابي د عمر رضی الله تعالی عنه په لار باندې د هغه په قدم باندې به زه به ځکه چې ما ته پیغمبر ویلي دي چې د دې مثال د ستورو دی او چې ته کوم پسې روان شوې نو ته به انشاءالله په نیغه لار باندې روانې باقي بیا ډاکټرانو صاحبانو په د ډاکټرانو صاحبانو چې په کومه خبره ده د ماهرینو چې په کومه خبره ده نو هغې هم دا خبره کوي چې یاره هغوی ډاکټران صاحبان ماهرین هم دا خبره کوي چې یاره دا څیز داسې دی چې دا په لاس ملاوېدو باندې د پوزې په ذریعه باندې د خولې په ذریعه باندې د سترګو په ذریعه باندې ځي نو موږ د ماهرینو هره خبره منو که زه فرض که ته بې ونیسلمه زه ټوخېږم نو همدغه ماهرین همدغه ډاکټران صاحبان ماله علاج کوي ماله ګولۍ راکوي ماله ستنې وهي ماله انجکشن خبره کوي نو چې زه دا ټول څیزونه د هغې منمه نو بیا دا خبره ولې نه منم او لکه مته چې داسې ولې زه یو ضد سره مخامخ یم یو جهالت سره مخامخ یم الله تعالی دې موږ د دې جهالت نه راوباسي او زما یقین دی چې انشاءالله العزیز خلکو کې لږ اویرنس راغلی هم دی او دا چې تاسو کومه محنت کوئ تاسو کومه خواري کوئ الله تعالی دې تاسو له په دواړه جانه باندې د دې بدې درکړي او دې سره به انشاءالله العزیز چې زموږ د خلکو نورم اویرنس پیدا شي انشاءالله انشاءالله میا صاحب د موږ چې جومات ته ځو نو د ګورنمنټ دا آرډر کړی دی چې د تاسو 15 کسان ځای ورځئ چې یو مزه نو موږ خلکو زیات تر دا کړی چې نه زه خو به هسې به ویل چې ته په لکال کې همون سپتم یا به نه ځم خو اوس خامخا ځم دې سلسله کې تاسو څه وایئ دې کې جی لکه دغه غونډه کې دا داسې غونډه کې مسله راغله یو اختلافي غونډه مسله ترې نه جوړه شوې ده لکه څو علما صاحبان دا وایي چې یاره جومات خو د خلاصي ځای دی دې کې شک نشته دا خو زموږ ایمان دی چې جومات د خلاصي ځای دی خو د حالاتو مطابق بیا په جومات کې خصوصا لکه هغې کې موږ سجده چې لګو نو هغه په ځمکه باندې لګو یا په پوړ باندې لګو یا په ځمکه فرش باندې لګو یا په قالین باندې لګو نو هلته کې خو دا چانسز ډېر زیات کیدی شي چې زمانه مخکې دې ځای باندې سجده چا لګولې ده زمانه مخکې دې ځای کې څوک ولاړو زمانه مخکې د دې ځای کې د کلي سړی ولاړو د بهر سړی ولاړو لاروي ولاړو لکه زموږ خپل جومات د سړک په غاړه باندې دی ستاسو په علم کې ده نو د سړک په غاړه باندې هغې کې لکه راځي د فلاین کوچ خاوندانو ودرېږي مونځ کوي د ټرک خاوندانو ودرېږي مونځ کوي نو ما ته هېڅ پته نه لګي چې یاره دا سړی دلته راغلی نو دا بیمار دی او که روغ دی او هغه سجده لګوي نو الله تعالی دې ولا دغه سجده قبوله کړي او الله تعالی دې دغه سجدو په بنیاد باندې زموږ د ټولو جنت نصیب کړي او الله تعالی دې په خپله رضا موږ ته نصیب کړي خو چونکې چې زه هم سجده لګوم نو چې کوم ماهرین وایي چې یاره د دې ځایونو نه دا په اسانه باندې وجود ته ورځي نو زما سترګې هم په سجده کې ځمکې سره نږدې وي زما پوز هم په سجده کې ځمکې سره لګي زما خوله هم په سجده کې ځمکې سره لګي نو لهذا که زه فرض کا ماته د حالاتو مطابق او بل دا چې د پیغمبر علیه السلام زه به بیا دین طرف ته لاړ شم دین اسلام طرف ته ځکه چې موږ مسلمانان یو د پیغمبر علیه السلام لکه داسې خبره شته چې په دوو صورتو کې ته لکه جومات ته که نه ځې نو خیر دی یو لکه داسې بیماري چې هغه لکه ته نشې تللی او دویم د یرې په صورت کې د یرې په صورت کې هم تا ته دا اجازت شته چې ته کور مونځ وکړې او ته جومات ته لاړ نشې نو دا موږ یو زبردست یرې سره مخامخ یو که نه لکه موږ خو که فرض که کم خلک دا یره صرف دې ته وایي چې کنه دا یا د دشمن یره یادي یا د ټوپک یره یادي یا د غل یره یادي یا د ډز یره یادي نو نه هغه یره ټکې ویل دی نو یره ټکې خو دا لکه نن موږ یو لوی یرې سره مخامخ یو نو زما په خپل سوچ او فکر او زما د ناعلمه سوچ او فکر زه خو عالم نه یم خو بهرحال زما په خپل سوچ او فکر باندې د پیغمبر علیه السلام دغه حدیث مبارک چې د یرې څه خبره وي نو بیا هم که ته جومات ته نه ځو نو خیر دی نو فلحال خو موږ یو لوی یرې سره مخامخ یو نو ما دا ځای کې هم په خپل پیغمبر علیه السلام باندې او د هغه په حدیث باندې عمل کول پکار دی
او منځونه چې څومره زمونږ نه ممکن وي او کیدی شي نو دا ټوله ځمکه د الله تعالی ده. زمونږ دپاره دا هم زمونږ دپاره یو خصوصي انعام دی چې دې امت دپاره پخوا به چې نورو عبادت کوو نو د هغوی دپاره مخصوص ځای خو زمونږ دپاره الله تعالی ټوله ځمکه جومات ګرځولی دی. نو زما د کور ځمکه هم د الله تعالی ځمکه ده او زما د کور ځمکه هم د الله تعالی په هغه حدودو کې راځي چې کوم الله تعالی ویلي دي چې ستا دپاره ټوله ځمکه جومات دی. نو دا زما د کور ځمکه هم په هغې کې شامله ده. نو که زه کور مونځ کوم لکه زه په خپله باندې ستاسو په وساطت باندې دا خبر رسول غواړم. زما الحمدلله 4 بچي دي، 4 زامن مې دي او یو مې لور ده. کور کې 2 لوڼه مې دي خو هغه یو واده ده نو یو کور کې ده. نو موږ په خپله باندې هم کله کله کور کې لکه چې لږ اخوا دېخوا نو بیا خو ځان لو کو کني اکثر جمع کوو شاته راپسې 4 واړه زامن ودرېږي یا زما یو زوی مخکې شي زور په شاته ودرېږم او شاته راپسې بیا لور ودرېږي. نو موږ او بلکې کله ناکله پکې هغه ښځې ته چې مکمله وشي نو موږ پښتانه خو اکثر په دې باندې شرمېږو چې ګنې ښځه هم موږ سره په شریکه باندې مونځ کوي خو شاته راپسې ښځه هم ودرېږي او خپل کور کې د جمع مونځ وکړو او بیا د جمع د مونځ د پسه چې کوم ذکر اذکار او یا کوم دعاګانې د الله تعالی نه غوښتل هغه په شریکه باندې وغواړو او بیا خپل هغه چې کوم مونځ هغه الحمدلله موږ پرې ښه مطمئن یو. مطلب دا چې دغه یو جومات په ځای باندې په هر یو کور جومات الله جوړ کړي. دا یو سپیشل حالات دي کنه په الله تعالی ټول جوماتونه جوړ کړي. ما تاسو ته خبر وکړه چې زمونږ امت ته دا یو خصوصي انعام دی، خصوصي چې نور امتونو دپاره خاص ځای او اوس هم تاسو وګورئ نو د یهودیانو دپاره خاص ځای دی د عبادت. اگر چې هغه غلط دی ټیک نه دی خو بهرحال د هغوی د مذهب مطابق یو خاص ځای دی. د عیسایانو د هغوی یو خاص ځای دی، د هندوانو یو خاص ځای دی. ما له دا انعام خدای تعالی راکړی دی چې زما دپاره خاص ځای نه دی، زما دپاره ټوله ځمکه خاص ده. ماشاءالله زبردست. میا صاحب یو سوال زما بل په ذهن کې راځي اکثر هغه دا چې موږ هر یو شی چې هغه موږ عمران خان او ګورنمنټ او دې څیزونه د بوج دا به ډي سي کوي، دا به اے سي کوي، دا به پولیس کوي، دا به عمران خان کوي. نو دا هر یو کار په عمران خان نشي کولی. لکه لاکډاون دوبیان ته ډېر پخوانی شي د لخته بصري وي چې ته لاکډاون یې که نه نه نو موږ د پولیس سټرینث هم ډېر کم دی. نو جی داسې ده جي چې لکه په هغه سیاسي نظر باندې نه دي کتل پکار دی ټایم کې. لکه عمران خان دا فیصله وکړله چې یاره موږ لاکډاون هغه شان نشو کولی چې څنګه نوره دنیا کولی شي. بالکل ټیک وایي جي. موږ غریبۍ سره مخامخ یو، موږ خپل روزګارونه به هم چلو. نو داسې ده چې لکه هغه که فرض کا زمونږ ماهرینو هغه له مشوره ورکړې ده یا هغه په خپله باندې وایي چې یاره بهی لاکډاون خو موږ هغه شان نشو کولی چې څنګه پکار دی. نور دنیا کې که لاکډاون دی نو هغوی د غریبو خلکو د کور د اخراجاتو انتظام هم کړی دی. نو موږ سره هغه عمره وسایل په پاکستان کې نشته چې هغه د ټولو خلکو سره دا انتظام وکړي شي. لہذا موږ که لاکډاون ختم کړی نو هغې سره احتیاطي تدابیر او که ما ته ډي سي صاحب هر څومره ووایي خو چې زه پې عمل نه کوم او ما ته ډي پي او صاحب هر څومره ووایي ما ته د تاڼۍ خلک خو ګوره داسې ده چې تاسو په خپله په علم کې را چې د یار حسین تاڼه د مثال په طور باندې د دې لپاره څومره لویه ایریا ده او په هغې کې نفري څومره ده. نو د هر کس په سر باندې خو پولیس نشي ودرېدی، د هر جومات په سر باندې خو پولیس نشي ودرېدی، د هر بازار په سر باندې خو پولیس نشي ودرېدی، د هر یو اجتماع په سر باندې خو پولیس نشي ودرېدی. ما نه په خپله باندې دا اویرنس پکار دی، ما نه په خپله باندې دا پوهه پکار ده او دا خپله پوهه دا خپل اویرنس نورو خلکو ته منتقل کول هم پکار دي. څنګه چې تاسو په دې سلسله کې لګیا یې زه تاسو اپریشیټ کوم، زه تاسو سلام کوم. نو دغه شانتې نورو ملګرو له پکار دي چې کوم ملګري په دې باندې پوهه لري چې هغه د خلکو کې اویرنس پیدا کړي. او زه په دې کې دا خبره کوم چې زه انتظامیه هغه عمره نه ګناهګاروم څومره چې زه خپل ځان په خپله باندې ګناهګاروم او انتظامیې لا هم دا پکار دي چې هغوی لکه وخت په وخت باندې موږ له هدایات راکوي او هغوی تقریبا موږ له خپل هدایات راکوي خو هغه هدایاتو باندې زما ذاتي عمل هغه شانتې نه دی چې څنګه هغه هدایات دي. نو زما په خیال زه په دې کې ګورنمنټ یا انتظامیه هغه عمره نه بدناموم او ځکه چې دا کار کومه وبا راغلی ده دا د الله له طرف نه راغلی ده او الله تعالی بیا موږ له عقل راکړی دی، موږ له شعور راکړی دی، موږ له پوهه راکړی ده، موږ له دماغ راکړی دي، موږ له خپل داسې قابلان خلک راکړی دی، ماهرین یې راکړی دی، بیا ستاسو په شان ملګري خدای تعالی راکړي دي چې هغوی وخت په وخت باندې موږ ته دې باندې خبره کوي نو موږ له په هغې باندې عمل کول کوشش پکار دی. میا صاحب یو بل یو ډېر اهم څیزونه زما ذهن کې راغلي او زما په ذهن کې زه به ترتیبات تپوس کوم. هغه دا دی چې دا زه
کله دکان ته لاړ شم هلته کې زه ماسک د 20 روپۍ چې نه 50 روپۍ خرڅ کړم او بیا چې داسې سینیټایزر د 50 روپۍ چې نه هغه په 150 خرڅوم او دغسې ګلوز چې کې نه هغه د 20 روپۍ چې نه په 50 خرڅ کړم بیا کور ته راشم د شپې په چت باندې وخېږم بانګ ویم نو تاسو څه ذهن کې چې ګنې آیا دې سره به هغه د وبا به لړه شي یا څه پوزیشن دی تاسې ده جي چې لومبنۍ خبره خو به زه تاسو ته دا وکړم چې د دغې د مخنیوي دپاره چې یاره خلکو د دې نه ډېرې زیات ناجایزه فایدې اخیستې نو الحمدلله زه د جماعت اسلامي د ضلع امیر یم او زه په دې باندې فخر کوم چې ستاسو په علم کې ومي چې الخدمت فاونډیشن زموږ د جماعت اسلامي د خدمت دپاره یو شعبه ده او هغوی په دې ټول پاکستان کې بمایه ثوابی په دې ټوله ثوابی کې هغوی یو برپور مهم وچلو د اګاهۍ دپاره او د چې څه ماسک وغیره ورکول او د سپریګانې په جوماتونو کې او نور چې کوم غریبانان خلک دی هغوی ته فوډ پیکج په شکل کې نو موږ په دغه کې خپل یو برپور کردار د خپله وسه پورې وکړو باقي تاسو خبره وکړله نو زمونږ یو مذهب دی یو اسلام دی جی نو زه دا ګڼم چې اسلام همګیر سیز دی اسلام کې هغه ټول سیزونه راځي چې کوم په دې معاشره کې په دې دنیا کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې څه کېږي نو اسلام د هغې دپاره ښودنه کړې ده یو مذهب دی نو مذهب یو محدود سیز دی او هغه محدود منګه هغه مذهب طرف ته زیات لاړو نو منګه محدود کو منګه تر منځ او دسه پورې محدود کو منګه تر حجه پورې محدود کو منګه تر زکات او تر تسبو تر لنډو پنسو پورې محدود کو زه په دې باندې زمانه لري څوک خفه کېږي نه که زما دا خبره په چا باندې بده لګي نو زه د هغې نه بخښنه غواړم خو دا یو حقیقت دی چې زموږ معاملات ډېر زیات ګډوډ دي او منګه دې وخت کې په پاکستان کې خو موږ دا خبره کوو چې موږ خو دا خبره کوو چې یاره حکومت کرپشن کوي ایم پی ای کرپشن کوي منی کرپشن کوي زه د هغې مخالفت نه کوم هغه په خپل ځای خو آیا زما چې کوم ځای وس رسي څنګه چې تاسو خبره وکړله چې لکه مته د 10 روپو ماسک زه په 100 باندې خرڅوم او بیا یا سینیټایزر زما ته ضرورت دی نو هغه د 50 روپو بوتل دی نه زه په 100 باندې خرڅوم نو زما هم چې څومره کوم ځای کې وس رسي نو هلته کې زمونږ یو دا یو پریشان کن حالت جوړ شوی دی چې موږ د خپل دین اسلام نه ډېر لرې شوي یو اگر چې موږ مذهب کې را بند کړی ځان دی کې څه شک نشته دی خو دین اسلام نه موږ ډېر لرې شوي او دین اسلام که تاسو وګورئ نو هغوی د عباداتو سره سره په معاملاتو باندې ډېر زیات زور اچولی دی او معاملات زمونږ الله تعالی دې زمونږ معاملات ښکلي کړي یا د تاسو سره خبره وکړله چې زما خېټه د حرامو نه ډکوي او زه د معاشرې د هغه کم ټایم چې موږ ته حالات داسې دي لکه نن سبا چې موږ ورسره مخامخ یو او د هغې نه زه ناجایزه فایده اخلم دوایي د 10 روپو په ځای باندې په 100 کم او د 100 په ځای باندې په 1000 باندې کم او دغه شانتې ماسک وغیره د هغې نه غلطه فایده اخلم نو زما په خیال چې دا هم حرامو کې راځي او د حرامو چې یوه نوړی یم په خېټه کې وینو زمونږ ایمان دی زمونږ عقیده ده چې مونځ او دس او ذکر اسکار او تلاوت او دعاګانې الله تعالی بیا نه قبلوي میا صاحب یو بل سوال مې ذهن کې راغی او هغه دا دی چې دا کرونا وایرس چې کوم دی نو زه خو دا داسې ګڼم چې دا یو ډېر لوی نعمت غوندې داسې دی چې یو خدای چې موږ د خپلو کورونو کې ډېر مودپس کېناستو د خپلو بچو سره د خپلو وروڼو خویندو سره د خپلو ښځو سره یوه خبره دویمه خبره دا چې د کرونا وایرس نه تور کته نه سپینو کته نه لویو کته نه غریبو کته نه مالدارو کته نه پیرو کته نه فقیرو کته او هغه پیران هم پکې داسې پیر پیدا شي هغه وایي چې بس زه چوف کړم به دا ټول ختم کړم لکه دې کرونا وایرس صرف او صرف د الله توحید ثابت نه کړ چې صرف الله دی چې هغه ورته دوای ټول دنیا جوړه کوله څه وایي تاسو زه بچاجي تاسو ډېر زیات ښه طرف ته لاړی او ډېر زیات بهترین سوال او ډېر ډونګې سوال مو وکړ که په دې باندې زه پوره خبره کوم نو زما په خیال چې د دې جواب به زه په ګنټه کې پوره نه کړی شم زما غوندې کم علمه سړی او زما غوندې ناپوهه سړی هم په دې باندې ګنټه خبره تعالی جواب کولی شي خو زه به مختصرا دا ووایم چې د دنیا یو سیستم جوړ کړی نیو ورلډ آرډر په نوم باندې یو طرف ته خو د الله تعالی دا وینا ده چې ان الحکم الی الله چې حکم چلولو والا صرف الله تعالی ذات دی خو بل طرف ته لکه د نیو ورلډ آرډر په نوم باندې دنیا په موږ باندې لګیا ده او د فرعون په شانتې کولو د خدای دعوی نه راکړې خو د فرعون په لاره باندې روان دي او ما ته خپله لارې مخامخ کوي خو نن دا دنیا ته نن ثابته شوه
چې د دې دنیا جوړولو والا هم څوک شته، د دې دنیا چلولو والا هم څوک شته، د دنیا ته د بیماری ورکولو والا هم څوک شته، او د دنیا ته د صحت ورکولو والا هم څوک شته. او نن دنیا ته دا مسلمان د په دې باندې فخر وکړي چې نن دنیا ته دا معلومه شوه چې سپر طاقت په ځمکه نشته. سپر طاقت د ځمکې په هر ګوټ کې او په اسمانونو او په ستورو په کائناتو او په ځنګلونو او په دریابونو کې چې کوم موږ ورته الله وایو، الله اکبر، هغه الله اکبر نن الله اکبر دی. موږ په بانک کې اورو، موږ په مونځ کې کوو. زه چې پیدا شم ماته لومبنی اواز وکړه چې الله اکبر، او زما چې اختتام د دې دنیا نه کېږي نو اواز به کېږي چې الله اکبر. خو هغه الله اکبر زه په مونځ کې هم شپه ورځ وایم، زه په بانک کې هم شپه ورځ باندې وایم. خو نن دنیا ته د مسلمان عقیده ښکاره شوه چې حقیقت کې الله اکبر بل څوک نشته. هغه الله دی چې نن هغه دنیا ټوله دې ته محتاجه ده چې یا الله ته زموږ نه دا وبا ختمه کړې. او نن سپر طاقتونه مخې ته نشته. نن هغه ماهرین چې هغه زمونږ لپاره د ستاینې وړ دي، هغوی په فرنټ لاین باندې جنګیږي. موږ هغوی ته هم سلام پیش کوو چې څومره هم ډاکټران دي، څومره هم نرس دي، څومره هغه ډاکټرانو صاحبانو سره عمله ده، موږ هغوی ته سلام پیش کوو. هغوی په فرنټ لاین باندې جنګیږي او هغوی خپل ځانونه خپل سرونه تلي کې ایښي دي او زما او ستا په خدمت کې لګیا دي. موږ ورته سلام پیش کوو. خو بیا هم هغوی له هم چل نه ورځي، سپر طاقتون لم چل نه ورځي، زما ماهرین لم چل نه ورځي. نو زما په خیال چې موږ کومه ناره ټول عمر وهلې ده او ما ته په لومبنۍ ورځ باندې په غوږ کې اواز کړی چې الله اکبر، او زما اختتام هم په الله اکبر دی. نو انشاءالله چې نن دنیا ومنه چې الله اکبر دی، او نن ماهرین ومنه چې الله اکبر دی. میا صاحب یو اخیری سوال زما په ذهن کې دی، هغه دا چې ستاسو غونډه کې بلکې ما یو خپل والد صاحب باندې بالکل مضمون لیکي چې هغه په جماعت اسلامي کې پیدا شو، په جماعت اسلامي کې هغه وفات شو او بغیر عہدې نه ټول عمر په جماعت اسلامي کې هغه یو مضمون ملیکلی. تاسو جماعت اسلامي سره تعلق دی، جماعت اسلامي چې کوم دی دا یو ډېر منظم جماعت دی. څه ګڼئ تاسو چې په دې ټولو کلو کې دا ګیر چاپېره کې چې په دې کې دا لکه ګورنمنټ چې موږ یو طرف ته پرېږدو، موږ داسې وکړو چې ګورنمنټ نشته یا هغه عمل نشي کولی، داسې پاسبل نه دی چې موږ خپل پرې دغه سیاست نه روزو. ټول خلک یو شو او په ټولو کلو کې هلکان راغونډ کړو، د هغوی یو ارګنایزیشن جوړ کړو، دا لاکډاون په خپلو دا به زیاته مناسب نه یا څه مناسب ګڼئ تاسو؟ بچاجي ډېر زبردست خبره تاسو وکړله. ما سر کې هم تاسو ته خبره وکړله چې یاره ما دا تجویز ورکړو، په هغې باندې یار حسین کې جرګه وشوله او په یار حسین کې هغه کامیابۍ سره مخامخ شوله. سبا زمونږ د سوډیر پوره یونین کونسل چې دا په دې کې غازی کوټ، نیکنام، اورمل او دا صدرې او دا سوډیر او دا یو لوی ایریا ده د سوډیرو یونین کونسل. سبا 6 بجې په زمونږ هم انشاءالله د ټول یونین کونسل جرګه ده او موږ به په هغې کې هم لکه هم دې خبرې طرف ته ځو چې یاره دا خپل غم خادی محدود کړو. خادی خو تقریبا خلک پوه شوی دی په دې ورځو کې نه کوي، خو دا غمونه هم خپل محدود کړو. نو سبا زمونږ مین ایجنډا دا ده او دا څنګه ستاسو هغه وختینی خبره چې موږ هر یو څیز په انتظامیه باندې ورته کوو او هر یو څیز موږ دا ګڼو چې بس انتظامیه پوه شه او کار پوه شه او حکومت پوه شه او کار پوه شه. نو دا داسې نه ده. زموږ دا وطن د جرګو وطن دی. زموږ دا وطن الحمدلله په دې کې دا یو څیز شته چې خصوصا زموږ دا کوم صوابی او رزړو یا ټوله پښتونخوا زه ووایم چې دلته کې خلک د جرګې احترام کوي، دلته خلکو د جرګو احترام کړی هم دی او زموږ نور هم دا تمه ده، دا امید لرو چې انشاءالله العزیز چې کومه سبا هم زموږ جرګه ده د دې جرګې به انشاءالله خلک دغه کوي، دا احترام کوي. او څنګه تاسو چې ووایئ چې یاره یو کمیونټي، نو دا جرګه هم یو کمیونټي ده او دا جرګه به انشاءالله په شریکه باندې چې فیصلې وکړي. نو زما یقین دی چې الله تعالی به زموږ مدد کوي او الله تعالی به زموږ په دې جرګه کې خیر او برکت اچي. انشاءالله سبا 6 بجې زموږ جرګه ده او دا زموږ یقین دی چې انشاءالله العزیز هغې کې کومې فیصلې وشي نو د خلکو د خیر دپاره به نو دغه باندې موږ له الله تعالی اجر هم راکوي او خلکو ته به خیر ملاویږي انشاءالله. زموږ جرګې خو عام استعمال شي، کورونه روغي ډېر لوی کار دی، وړوکی کار نه دی، ډېر لوی کار دی. په هغې کې ته هم شریک یې، په هغې کې زه هم شریک یم، په خپل کلو کې یا په خپل علاقه کې. خو دا چې اوس کوم زموږ کومه جرګه ده نو دا هم د خیر نه خالي نه ده او دا هم د خیر انشاءالله یو سبب به ګرځي انشاءالله. میا صاحب یو شی زما ذهن کې بیا راغی
او هغه دا دی چې تاسو عام طور موږ ډېر شي خلک چې کوي د سوشل میډیا استعمالوي او کوشش مو دی چې چاله ګیره داسې کټ کړو چاله برید داسې کټ کړو څه بل تصویرونه بل څه بل څه دا به زیاته ښه نه وي چې دا زموږ د څومره سوشل اکټیویسټ دي د سوشل میډیا چې کوي دي په دې باندې وړې خپل ټیپس جوړ کړي لایو دي راشي یا داسې جوړ کړي او هغه دې په دې باندې ورکړي چې بای تاسو د اویرنس لپاره چې بای داسې وکړي او داسې مه کوئ داسې وکړي داسې دا به زیاته بهتره نه وه بچاجي ډېر زه خو دا ګڼم چې لکه فل حال زمونږ سوشل میډیا چې څومره الحمدلله لکه دا یو سوشل میډیا موږ ته خدای تعالی په لاس باندې یو داسې څیز راکو چې موږ به دا ګیله کوله چې یاره پی ټي وي زمونږ دا فلانه خبره نه ښیي ډیګری خبره نه ښیي یا زمونږ دغه کوم چې کوم پرایویټ چینل دي نو ظاهره خبره ده چې هغه خو د خپلو کاروباري حیثیت باندې دي نو زمونږ هغه مروس نشته دی نو موږ له دا سوشل میډیا الله تعالی په لاس کې داسې راکړه چې زه د خپل کور نه خپل میسج ورکولی شم زه د خپل کور نه خپله خبره بل ته رسولی شم نو زه ستا دې خبرې سره 100% اتفاق لرم چې که نن سبا موږ خپله سوشل میډیا د اویرنس دپاره استعمال کړو نو هغه به ډېره زیاته بهتره وي ډېر مهرباني بل میا صاحب یو شی مې بل ستاسو لپاره دا راغی ذهن کې ستاسو چهره ښکته تصویر دغه شو جی اوس هغه دا چې تاسو سبا کوم شي به چې تاسو کوم میټینګ دی دا به زیاته ښایي تاسو خپل جرګې او د خپل میټینګ چې کوي دا لایو کې چې دا خلک زیات دغه سره ګوري زیات خلک په دې چې تاسو هغه جرګې کوم فیصله کیږي څه شي کیږي هغه عموما د لوکل کیږي که نه خو دا به لایو په ټول دنیا کې خلک ګوري د هغې اثرات به په دوبیانو کې د هغې اثرات به په صوابۍ کې په بل ځای کې بل ځای ټولو کې به راځي دا به زیاته ښه نه زه خو په خپله باندې باچاجي داسې په دې څیزونو کې لږ سادهوالي سره مخامخ یم نو په خپله خو پرې ډېره پوهه نه لرم که داسې ملګري پکې وي چې هغه دا لایو چلولی شي نو زه به په انشاءالله خپل کوشش وکړم خو که فرض که دا لایو داسې ملګري که موږ سره نه وي چې دا موږ لایو چلولی شو نو بیا انشاءالله العزیز د هغې تصاویر یا هغې کې چې کومې خبرې مبرې وشي نو ملګري به خامخا په هغې کې څه ریکارډنګ وغیره کوي نو انشاءالله العزیز چې سبا ماسخوتن به موږ هغه په سوشل میډیا باندې بھرپور انداز کې ورکوو انشاءالله او د لایو به هم ستا د خبرې زه مرسته کوم د لایو به کوشش وکړم چې کوم ملګري که پکې داسې چې هغې لایو کولی شي نو انشاءالله العزیز هغه به کوشش کوو پې جي انشاءالله ډېر مهرباني باچا صاحب ستاسو ډېر زیات ټایم ما واخیسته او دا به ډېر قیمتي شي چې زموږ د بچو په دې باندې اکشن وکړو ستاسو ټولو خبرو نه زه په دې نتیجو رسېدم چې دا سوچ دا وایرس چې کوم دی نو دا ثابت چې د ټول دنیا د سپریم پاور چې دا سپریم دا صفر دی او د الله تعالی هغه ذات چې کوم هغه سپر دی یا د هغې نه سپریډیټي سپریم دی بالکل جی بالکل جی دا بس زما ذهن خو تاسو دومره را وسپړ دو او چې کوم هغه زه تاسو ته داد در کوم شاباسي در کوم الله تعالی ستاسو په علم کې نورم اضافه وکړي او الله تعالی ستاسو دا کاوشونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي چې کومې خبرې په دې کرونا وایرس باندې ممکن وي او کول پکارو نو هغه موږ ته خو به داسې ګرانه وه که تاسو ما ته داسې خبره کړې وه چې بس ته پې شروع شوه ته پې په خپله وایه نو دا یو حقیقت دی چې ما لا پې داسې دا خبرې نه راتلې خو ستاسو هغه سوال داسې انداز باندې او په داسې طریقه باندې مخې ته راشي چې په خپله باندې زما په شان ساده سړی او ناپوهه سړی هم په هغې باندې خبره کولی شي نو زه به دا ووایم چې دا که فرض که ما څه خبرې مبرې وکړلې نو دا ستاسو د سوالونو کمال دی جزاک الله جزاک الله میا صاحب الله تعالی تاسو د دې اجر درکړي او موږ له مالم د دې اجر راکړي زموږ کوشش دا دی چې موږ د په دې باچاجي دا یو خبره ته کومه دا اوس مې وکتله شاته د تنبې ته اوس هم هغه د یو ماسک ځوړند دی دا زما دی جی زه چې بهر وځم نو دا چې دغه جي ښکاري تنبې ته ځوړند دی جی نو دې مصرف زما د دروازې ته د تنبې دغه طبیعت به سره ښي زه چې بهر وځم اکثر زما دا بچي چې د بهر نه راشي نو زه تپوس کوم لکه ماسک څه نه اچولي دا جیب کې راسره زه ته د کس ته وایم چې یاره دا ماسک په جیب کې هم سړي سړی نو دا هم ډېره ده کار کوي نو بیا هغه واچوي جی ډېره مننه باچا صاحب چې تاسو د نننې د لایو دپاره زما انتخاب کړو
زه ستاسو په دې باندې ډېر زیات شکرګزار یم او زما دا ماتې ګوډې خبرې خلکو ته ستاسو په ذریعه باندې ورسېدې زما د الله تعالی نه دا دعا ده چې زما نه که په دې خبرو کې داسې کمې بیشي شوي نو الله تعالی دې ماته بښنه وکړي او ستاسو دپاره مې دا دعا ده د الله تعالی نه چې الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې ستاسو په عباداتو ستاسو په دعاګانو کې ستاسو په مال حال او په رزق او په بچو او په کور کې برکت واچوي ډېر مهرباني میا صاحب ډېر مهرباني تاسو الله پاک قدر کې تاسو مله ډېر ټایم راکړو جزاک الله السلام علیکم وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام جناب دا میا صاحب میا افتخار الدین بچا چې د زموږ د ډسټریکټ صوابه امیر جماعت اسلامي بیزی ټایم نه مال لغون د ټایم راکړ بلکې ډېر زیات ټایم راکړ او تاسو سره خبرې خپلې وکړې زه د دې لایو پروګرام په وساتت سره د اسمر بچو چې موږ وکړو یارونو خويند موږ وکړو یا به دینه پس موږ ګوري نو زموږ یو आवाज دی او غدا چې د خدای لپاره د خپل ځانونو خیال وساتئ ستاسو په کور کې چې کوم بوډاګان ورونه خويندې میندې پلاران چاچیګانې مامیګانې او ترونه ماماګانې د دې د خیال ساتل لپاره د دې جمدی پاتې کېدو لپاره تاسو احتیاط وکړئ که تاسو احتیاط نه کوئ نو دا خلک به تاسو پیلې نو بیا هغه کې به پرابلم دا وشي چې په خوا به کله زموږ وفات شو نو موږ به ځان ته سینې ته رانږدې کولو نو خو تاسو سینې ته نشم رانږدې کولی نه مې تاسو رانږدې کولی شئ نه مې زه در نږدې کولی شم ریکوست دی چې تاسو مهرباني وکړئ او د خپلو ځانونو خیال وساتئ او په هغه طریقو باندې لړ شئ چې کوم د الله تعالی احکامات او نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې دي چې هغه په داسې حالاتو کې څه فرمایي تاسو څه وکړئ هغه څه وکړئ زما پلار یې مزه د بل چا پلار یې مزه د هغه پلار باندې لړ شئ کوم چې د الله تعالی احکامات او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې دي هغه بهشکه چې زموږ د کامیابی لار ده السلام علیکم ورحمت الله